بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. نن زما ټاپک د پرابلم مشکلات تکالیف په باره کې دی. څه داسې مشکلات وي چې هغه مونږه پیس کړي وي، تیر شوي مشکلات وي، خو بیا هم زمونږ ذهن ته بار بار راځي او مونږه تنګوي. هغه نه به څنګه ځان بچ کوو. او دې نه علاوه د سره ریلیټډ ټاپک همدغه یو مشکلات زمونږ په ژوند کې چې کله مونږ سره فیس یو، دا به څنګه ډیل کوو، دې سره به څنګه مونږ خپل چې کوم دی ژوند تېروو، او مخکې روان مشکلاتو دپاره به ځان څنګه تیار ساتو. دا درې خبرې دي او انشاءالله دې په باره کې په ډیټیل خبره کوو. اول څه مونږ راځو څه تېر شوي مشکلات وي زمونږ ذهن ته بار بار راځي، هغه نه به څنګه بچاو کوو. چیرې هم څه مشکلات تېر شوي هغه نه بچاو کوشش مه کوئ. چې بار بار ته څومره ځان بچ کوئ مشکلاتو نه، خبرې نه چې ماته یاد نه شي. څه داسې خبرې وي چې هغه کور کې تېر شوي، څه داسې خبرې وي چې ملګرو په منځ کې تېر شوي، کله داسې خبرې وي چې ته ایګزام کې پیل شوی وي، کاروبار کې پیل شوی وي. چیرې هم داسې کوشش مه کوه دی نه چې ته ځان دې نه بچ کولو کوشش کوې، ځکه څومره چې ته خپل دې خبرې نه ځان بچ کوې، مهوره به ستا ذهن مهوره هغه مخالفت کوي، مهوره به تا ذهن مهوره تا ډسټرب کوي. نو بیا د دې به مونږ سره حل بیا څنګه راوځي. یو خبره تېره شوله، بس دې نه لرنینګ وکړه. وایي بالکل هېڅ خبره نه دی، انسان د انسان نه غلطي کېږي. آیا ما نه به غلطي شوي، بل چا نه به غلطي شوي، یا اصل کې مسله د څه وجه دی، بیا آیا دا مسلې نه ځان څنګه مونږ بچ کولی شو، دا کوشش پکار وي. بیا و دې نه ریلیټډ دې سره ریلیټډ څه کوم دی چې کله چې ته نن سبا څه کوم فیس وي، هر انسان فیس کېږي مشکلات سره. دې مشکلات څه کله چې ته فیس شي، همیشه دپاره کوشش کوه چې ته مخکې لاړ شي. چیرې هم مشکلات کې ځان مه ښخوه، هغه نه لرنینګ وکړه، هغه په باره کې ته هغه وکړه، ریسرچ سوچ وکړه. دا خبره زما د وجې دی، که د پارټنر د وجې، ملګري د وجې دی، کور د وجې دی، یا د پرابلم اخر دی څه، دې پرابلم باندې سړی ځان پوه کړي، سوچ سمجھ کې مخکې فیصله وکړي، بجای دې کې چې ته پرابلم کې ښخ شي او بار بار دغه پرابلم چې کوم دی یادوي او بار بار یې ملګرو په منځ کې ډسکس کوي. دا دویمه خبره. درېیمه خبره، یو پرابلم مخکې روان وي، مونږ ته پته وي څه هو دا به څنګه کېږي، دغه د پرابلم چې کوم روان دی، آیا مطلب مونږ پرابلم روان نه وي، بلکې مونږ خپله ذهن کې مونږ ځان ته یو خوف، یو ویره جوړه کړې وي. نو بجای یې چې ته خوف او ویره جوړه کړې، ته په پریزنټ کې ځان موجود کړې، په پریزنټ کې چې کومه خوشحالي یا ته انجوای کړې، په پریزنټ کې چې کوم معاملات وي هغه ته ډسکس کړې. بجای یې چې ته مخکې پرابلم روان وي یا نه وي، ته په خپل ذهن کې پرابلم ځان جوړ کړی او مزید پرابلم ته ډسټرب کوي. شاید هغه یا راځي یا نه راځي، خو ته ضرور ډسټرب کوي. د دې دپاره واحد یو سولوشن دی چې ته چې کوم اوس لمحې کې چې کومې لمحې کې هغه لمحه انجوای کول او هغه نه لرنینګ کول اور پچھلے پاس نه لرنینګ کول اور فیوچر کې مخکې یو ښه مستقبل سوچ کول. ډېر خیال ساتئ.